یو عالم خوب ولیده قیامت چې دی نو برپا دی الله تعالی ته خلق پیش کیږي نو حضرت علی کرم الله وجهه هغه پیش نو حضرت علی کرم الله وجهه هغه چې کله راووت نو ډېر زر راووته نو هغه عالم وی مونږ ته نه خلق تپوس وکړو چې تا سره الله تعالی څه معامله وکړه نو دغه قضا لی ربي زما رب زما باره کې فیصله وکړه حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه هغه وایي چې ما ولیده چې هغه درنه پیش شو نو هغه کافي وخت وروسته راووته او په دې وچولي باندې داسې خوله وه هغه خوله یې ځان نه داسې دغه کړه وایي مونږ ته نظر چاپېره شلو چې څه چلو شو وایي عافاني ربي زه خپل رب چې دی نو معاف کړم ډېر خلک هغه داسې چې د حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی باره کې هغه خبرې کوي د خلافت ملوکیت تاسو وګورئ د مودودي هغه د حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی باره کې ډېرې بدې بدې خبرې هغه چې دی نو لیکلي نو ګوره دا کاتب الوحي دی وحي به د لیکله نبي علیه السلام په هر چا باندې وحي نه لیکله بیا دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم وښی دی او د نبی علیه السلام وښی دا د ټول امت د هغو چې دی نو دغه مامای نو د ټولو مسلمانانو هغه ماما دی هغه وخت سره چې کومه جګړه راغله وه هغه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په سر باندې راغله وه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هغه چې کومو خلقو هغه چې دی نو شهید که نو هغې نه وروستو هغه حضرت امیر معاویه حضرت عایشه د ټولو صحابهو ډېرو هغو دا خبره اوچته کړه چې حضرت علي ته یې وویل چې ستا په لاس به بیعت کوو ولې اول چې د دې فیصله وکړو حضرت علي کرم الله وجهه وویل چې اول تاسو بیعت وکئ بیا به فیصله چې دی نو کوو دغه کې ګډوډ چې دی نو هغه جوړ شله جګړې هغه چې دی نو هغه جوړې شوې نو نه حضرت امیر معاویه هغه چېرته د حکومت باندې جنګ کوو نه حضرت علي چې دی نو د هغه د حکومت نه چې دی نو هغه لر کوو خبره صرف هغه داسې یو اجتهاد په یو سوچ هغې باندې چې دی نو هغه جګړې هغه شوې وي نو دې وجه نه د صحابو متعلق دا عقیده به چې دی نو ساتو که دونه څه خبره شوې نو د هغې معامله الله تعالی اول په دنیا کې ختمه کړي که په دنیا کې نه نو بیا په زنکدن کې که په زنکدن کې نه نو بیا په قبر کې خو د قیامت په ورځ باندې یو صحابي ومه چې دغه دا به د الله تعالی مخې ته د مجرم په حیثیت هغې سره هغه نیځي نو دا الله تعالی هغه دوه زنانه چې هغونه غیبت چې دی نو شوی په رمضان کې نو د نبي علیه السلام معجزه وه او د هغو په دې باندې فکر چې دی نو پیدا شو چې اوهو او امت ته چې دی نو دا خبره هغه وښوله که تاسو چې دی نو په روژه کې د ګناه کارونه کوئ نو روژه به در باندې غمیږي نن سبا دا د دین خبرې چې په مونږ غمیږي د هغې وجه دا ده چې زمونږ معاشره د قشن هغه د ګناهونو هغه ده نو د غیبت د دې نه ځان هغه ساتلی ها علماو لیکلي چې د یو څو خلقو د هغو چې دی نو ته بدي هغه بیانولی شي نو هغه مثلا یو سړی پیر دی او دغه مریدان دي دغه عقیده خرابه ده نو چې ته چې خلقو ته نه وایې چې د دې پیر عقیده خرابه ده نو دی خو دغه مریدان یو ما خراب کړي دي نور هم خرابوي نو دا په تا باندې لازم ده چې ته به د هغې پیر یا یو عالم دی هغه خلقو له درسونه ورکوي کتابونه لیکي هغه په هغه کتابونو کې چې دی نو غلطي هغه کوي لکه دا علما چې وایي مودودي دا لیکلي یا احمد رضا خان دا لیکلي یا پلانکي دا لیکلي دا د علماو کتابونه یې لیکلي او هغو کې چې کوم نقصانونه وي هغه چې دی نو ذکر کوي نو دا د علماو فریضه ده چې دا علما چې دی نو نه کوي نو دغه کتابونه خلق ګوري د دې نه متاثره کېږي که نه دغه شان عقیده چې دی نه بیا جوړوي نظریه دغه شان جوړوي دغه شان یو سړی دی هغه لیډر دی او هغه دغه پارټي ده هغه د پارټۍ مشر دی او دغه نظریه د هغه عقیده چې دی نو هغه خرابه ده نو ګوره دا به چې علما نه وي نو خلق خو هغې پارټۍ پسې رواني د دې وجه نه تاسو ته ما څو ځله اخترو کې هم ویلي هسې هم ویلي چې ګوره زموږ د علاقې دا ګروپونه دا جنبې دا خانان دا چې دی نو بد نه دي دا خو زموږ په شان خلق دی دغه دوم حجونه کړي دي تاسو به هم حجونه الله تعالی نصیب کړي عمرې به کړي قرآن تلاوت منځ روژه حج زکات دا دوم کوي تاسو موږ هم کوو خو تاسو ته ما دا یو خبره کړې ده چې کله د دو بار پارټو سره چې دی نو لینک جوړ شي څوک د دې پلانکۍ پارټۍ رکن شي څوک د پلانکۍ پارټۍ رکن شي نو بیا دا ووټ تاسو دوله نه ورکوئ ته خو وایي ما دله ورکړه زما دا جنبه ده زما دا ملګری دی زما دا پارټي ده او زما ورسره روري ده لیکن چې د بل پارټۍ ټیکټ اخیستی دی نو دا ووټ ته هغه ټیکټ له چې دی نو ورکوي
د هغه ټیکټ لا نو د هغې پارټۍ د هغې ستا خبره نو که دغه شان یو سړی آزاد ولاړ دی ستا ورسره جنبه ده نو ټیک ته ستا ملګرتیا ده لیکن چې کله د کته نه ټیکټونه راړي نو بیا دا مهرباني چې دی نو هغه کوئ اړو په خوله باندې چغې چې دی نو مه ووایئ خو دا کوشش چې دی نو کوئ چې غلطو خلقو ته د چا منشور غلط دی د چا نظریه غلطه ده د هغې ډیري کې ستا چې دی نو ووټ هغه لاړ نه شي او دا ګورې جمع کېږي دا د ایوب خان په وخت کې چې چا ووټ ورکړی دی نن تاسو هغه راواخې شئ دا حکومت سره محفوظ پراته دي 10 کاله مخکې کوم الیکشن چې شوی دی تاسو لاړ شئ الیکشن کمیشن ته هغه به تاسو له پوره نتیجه راوکاږي دغه بوجای او دغه چې دی نو تروړې دا چې د وړي دا ورته محفوظ چې دی نو پرتي سبا ضرورت پیښ شي نو دوی د 500 کالو چې دی نو بلکې پاکستان د جوړېدو نه مخکې چې د مسلم لیگ او د کانګرس کوم الیکشن چې دی نو شوي دي د هغې ریکارډ هم چې دی نو هغه موجود دی چې د مسلم لیگ دومره ممبران وو د کانګرس دومره چې دی نو ممبران وو د احرار د هغې دومره چې دی نو ممبران وو نو دا چې د دنیا په خانو کې دا محفوظ دی نو د الله تعالی په کور کې هم دا محفوظ وي دغه ډیرې نه به چې سبا هغه ستا چې دی نو دا ووټ چې دی نو راواخیستلی شي نو ته به څه وایې نو دې وجه نه دا د سیاسي خبرې نه دي دا د نصیحت خبرې دي دا د واعظ خبرې دي دا د علماو لازم ده تاسو علماو پسې مونځ چې دی نو کوئ تاسو د هغو خبره هغې ته چې دی نو غوږ چې دی نو ایږدئ نو هغو به تاسو ته داسې خبره کوي چې ستاسو د دین هم ښه کېږي ستاسو دنیا هغه هم ښه کېږي نو ګوره چې د الله تعالی رضا یو حدیث کې راځي د فضایل اعمال کې تاسو هغه حدیث هغه لوستی دی الله تعالی وایي که دا خلق چې زما پوره تابع شي او زما د دین پوره چې دی نو تابعداري هغه چې دی نو کوي نو الله تعالی وایي چې زه به دو دومره نه خفه کومه چې باران ورومه چې دو ته پې تکلیف وي زه به د شپې چې دو کله وده کېږي زه به باران ورومه د ورځې به زه شین کومه نو دو ته به هېڅ تکلیف نه د خټو نه د بارانونو نه د کاروباري نو دا مونږ ته چې نن سبا کور په کور دا مصیبت دی د پولیس د لاس نه ځان نه مصیبت دی د فوج د لاس نه ځان نه مصیبت دی د حکمرانو د لاس نه ځان نه مصیبت دی د خپل ترې د زوی او د ګاونډ او د اولاد د هغو د لاس نه ځان نه راته چې دی نو هغه مصیبت دی نو د دې وجه هغه چې دی نو هغه دا ده چې د الله تعالی په هغه احکامو باندې هغې باندې موږ پوره هغه نه ځو نو چې نه ځو نو بیا راپسې دغه شان چې دی نو مصیبتونه هغه جوړېږي او کله کله داسې که یو سړی هغه په دې لارې باندې صحیح روان دی لیکن د مخکې د هغه سړي بدبختي ده حدیث کې چې دی نو هغه راځي نبي علیه السلام فرمایي چې داسې وخت به راشي چې مور پلار ته به کنځل کوي نو صحابه یا رسول الله داسې به چې دی نو څوک چې مور پلار ته کنځل وکړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ووایي چې دی به د بل پلار ته وکړي چې هغه به د ده پلار ته کوي دا لکه ده چې خپل پلار ته په خپله کنځل چې دی نو وکړه دی ولې د هغه پلار چې دی نو هغه یادوي د هغه مور هغه یادوي نو هغه د دې وجې نه دا لکه ده چې هغه پې وکنځه نو ګوره صحابو ته خو دومره بعید ښکارېدله چې مور پلار هغو ته چې دی نو کنځل دا بلا څوک څنګه چې دی نو وکړي لیکن نن سبا تاسو ګورئ اولاد هغه چې دی نو په کوم حال کې دی د خپل ګور ته خبره نشي کولی چې کوي نو بیا درته مصیبت دی زوی ته نشي چې دی نو کولی چې زوی ته کوي نو هغه دومره سخت خفه کېږي لکه دا ته چې د هغه یو قسم له عزیزي او د هغه یو تربوري وی وګوره وی زه بې عزته کړم او بیا خاص کر د جاتکو په مخ کې یا د همزولو په مخ کې که دې ورته څه ووایي نو بیا خو به د سخت چې دی نو هغه دشمني نو د هغې وجه هغه چې دی نو هغه دا ده چې ماحول زمونږه معاشره زمونږه هغه ټوله ګنده شوې ده د مشر کشر دا ګوره دا شپږ نمبرې چې تاسو هغه چې دی نو سار مالته هغه لولوئ نو په دې کې ګوره دا اکرام مسلم دا ولې چې دی نو دا نمبر شامل شوی دی دا د معاشرې د اصلاح دپاره چې ته د مشر عزت کوي ته په کشر باندې شفقت کوي ته د علماو احترام چې دی نو کوي نو چې ټوله معاشره داسې یوازې ته نه چې معاشره داسې چې هغې کې د علماو عزتي معاشره داسې چې هغې کې د مشرانو چې دی نو قدري معاشره داسې چې په کشرانو باندې چې دی نو هغه شفقتي نو تاسو سوچ وکئ بیا به جګړې کوم ځای کې بیا به دا بېعزتۍ کوم ځای کې دا خفقانونه دا به کوم ځای کې د الله د طرف نه به بیا بارانونه هم په موقع باندې او دا مصایب او دا تکالیف دا به رامندې نه راځي نو دی وجه نه حدیث کې راځي چې الله تعالی وایي که دا خلق زما په حکمونو باندې پوره وچلېږي نو زه به دومره چې دی نو نه خفه کوم دومره به نه پریشانه کوم نن تاسو وګورئ د ګرانۍ د لاسه موږ څو پریشان یو د بېروزګارۍ د لاسه هغه څو پریشان یو
د کیسونو د لاسه هغه څو هغه پریشان یو د خپلو ګاونډیانو د لاسه د هغې نه څو چې دی نو موږ له هغه چې دی نو پریشاني نو د دې وجه دا ده چې موږ معاشرې زموږ صحیح نه ده. الله دې زموږ الله دې نیکو توفیق راکړي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې الله تعالی موږ صحیح هغه وچلی او چې الله تعالی په موږ باندې خپل رحم او خپل کرم کوي او موږ د تکلیفونو نه د مصایبو نه د پریشانو نه د هغې نه الله تعالی هغه موږ بچ کوي. یو حدیث کې راځي چې د یو مسلمان د هغه په خپه کې غنه چې دی نو لاړه شي په دې سره الله تعالی ولا اجر چې دی نو ورکوي او ګناه ترې نه معاف کوي. بیا دې پورې راځي که یو سړی دماغي طور باندې خفه شو کله هسې د سړي په دې ذهن باندې هغې باندې یو بوج چې دی نو راشي یو خفګان پرې راشي د هرې وجې نه چې راشي نو په دې باندې الله تعالی وله ګناهونه چې دی نو هغه معاف کوي او اجر وله ورکوي. نو الله دې مونږ د خپلو نافرمانو نه د الله مونږ وساتي او دا کم مصیبتونه تکلیفونه دا چې مونږ ته هغه میلاویږي نو په دې په ذریعه د الله تعالی زموږ ګناهونه معاف کړي او زموږ د الله تعالی درجې اوچتې کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله.